1400 شاګردان د احادیثو شیخ صاحب سره په نعمانیه کې دي، 1500 شاګردان ورسره په حقانیه کې دي، دلته هم د احادیثو درس کوي، هلته هم کوي. 2800 شاګردان په یو کال کې د احادیثو ماته په پاکستان کې د بل مدرس وښایست، د بل محدث وښایست. پیدا به نه کې ستاسو د کور نه راغلې ده، په هغې مسله باندې ناسته ده، خوراک پاکې نشته، نارم ورسره خبرې نه کوي، بس الله ته په سجده باندې پرته ده، دغه شان دی. وایي د دواړو جهانو سردار مبارک داسې نیغ نیغ ماته ګوري، څونه مینه ورسره. د دواړو جهانو سردار مبارک یو جهاد له تلي نو چې پاک پیغمبر مبارک تلي صحابه هم ورسره ځان سره به یې کله یو بیبي بوتله کله به بله بوتله ځان سره، نو په دې پخوا به دا ډولۍ وې د مشران لیدلې، نو په اوښ باندې به یې ډولۍ کېښوده، نو په هغې ډولۍ کې به ام المؤمنین ناسته وه، په کپړه کې په پرده کې عایشه رضی الله عنها دپاره هم ډولۍ تیاره شوې وه، په هغې ډولۍ کې دا ناسته و، رسول الله مبارک سره لاړه. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي وایي چې کله موږ راتلو نو په لاره کې یو ځای کې رسول الله مبارک دمه وکړه، زما هغه ډولۍ د اوښ نه راکوزه کړه، وایي چې دمه وکړئ ما یې پته نه لګي چې بل به کوم ځای کې دمه کوي، راشه د قضای حاجت دپاره به لږ بار ته لاړ شم. نو وایي چې کله لاړم نو وایي واپس زر رالم، چې زر رالم هغې خپلې ډولۍ ته وردن نه شم. صحابه خو کتل چې دا ډولۍ ته وردن نه شوم، وایي چې ما وکتل نو زما یو هار و، ما نه هغه هار روک شوی، وایي ما وی چې هسې نه د هار رانه پاتې نه شي، زه له رسول الله مبارک سار دی، وایي زر زر هار پسې لاړم، وایي صحابه خو یې جوړدار راغلی ده، وایي چې ما هار راواغېسته، وایي چې رالم زما هغه ډولۍ په 15-16 کسه اوچته کړې ده، پوخ یې ښودې ده، هغوی جوړدار پکې ناسته ده، وایي زه خو پکې لومبې ناسته وم که نه، هار پسې وروسته لاړم هغوی ونه لیدم، وایي صیبه قافله تلې وه، خدایه پاکه زه به اوس کوم ځای کې ورپسې ګرځم. وی بس هغې ځای کې هوښیاره وی کېناستم، وی سپړونې مې په ځان باندې راواچو، وی ما وی چې امام الانبیا به یو ځای کې دمه کوي، او به ګوري زه به نه یم واپس به راپسې دلته راشي. وی هلته ناست وی کېناستم، وی خوب را باندې راغی. د دواړو جهانو سردار مبارک به د یو کس پرېښوده چې هغه به د صحابو نه وروستو، نو چې هغه به راغې صحابه به تلي وو، نو په تلوار باندې به چې کله قافله تله نو د هغوی نه به د چا نه بیک وغیره څه پاتې شو، نو هغه به هغه راوچتول. نو صفوان ابن معطل رضی الله عنه هغه د دواړو جهانو سردار مبارک وتې ته به د قافلې نه وروستو راځې، نو چې صفوان ابن معطل راغی چې ویې کتل چې دلته خو دمه شوې د صحابو نه څه پاتې شوي نه، چې ویې کتل عایشه رضی الله عنها ملاسته ده او پړونې پرې پاسه پروت دی، پوه شو چې دا خو ام المؤمنین ده. هغه وی انا لله و انا الیه راجعون، وی دی وی او ما ته یې شا کړه، وی زه راپاڅېد، وی نور مې هم ځان پټ کړ، وی هغه د اوښ ما ته سملو، وی چې اوښ یې سملو او وی په هغې باندې په خپه باندې خو خپه کېښوده، وی مخ یې خواړولی و، وی سبحان الله، وی زه پوه شوم، وی ما ته دام نه چې پوخ سوره شه، وی زه پوه شوم چې اوښ یې سملولی دی، وی بس په هغې اوښ د پاسه کېناستم، وی چې زه کېناستم، وی چې هغه پوه شو چې دا کېناسته اوښ یې را روان. بل ځای کې د دواړو جهانو سردار مبارک دمه کړې وه، عایشه رضی الله عنها راله، منافقانو وی خامخا دې کې خو به څه وي، دې کې خو به څه وي، صیب هغه خبره یې خوره کړه. د دواړو جهانو سردار مبارک ته به څومره تکلیف په دې باندې رسېدلي، عایشه رضی الله عنها وایي د ځان نه صیبه خبر نه یم، کور ته رالم بیمارم وم، وجود مې هم سپک شو، خو د دواړو جهانو د سردار مبارک هغه رویه ما سره نشته چې ما سره مخکې کومه رویه د رسول الله مبارک هغه رویه را سره نشته. صحابیات به او امهات المؤمنین به د اودسماتي لپاره بار ته تلې، وی اوس بار ته لاړم، ام مستح رضی الله عنه صحابي دی، بدري دی، وی د هغه مور را سرې ده، وی را سره تللی و، وی دغې ځای کې چې کله را دغه نو وی د ام مستح تیندک وی چې پړ مخې را پرېوته، وی چې را پرې وی چې تعیسه مستح،
مستح دې هلاک شي. وی ما ورته داسې کې خپل زوی ته خیرې کې، زوی ته څو خیرې کې. او بیا خو مستح بدري دی او هغه ته بدري ته خیرې کې. وی غږ یې ونه کړ. وی بیا لږ ساعت پسې تیندک و چې دره شو، بیا را پرېوته. وی چې را پرېوته بیا وی چې ته عیسه مستح دې هلاک شي. وی ما ورته دا ستا کار دی خپل زوی ته خیرې کې او بدري ته خیرې کې. وی غږ یې ونه کړ. وی چې په درېیم ځل یې بیا تیندک و، په درېیم ځل وی بیا را پرېوته. وی بیا وی چې ته عیسه مستح دې هلاک شي. وی ما ورته دا ستا کار دی ته بدري ته خیرې کې او خپل زوی ته خیرې کې، خو په بدر کې جنګېدلی دی. وی ما ته وی ای عایشې ته څه خبرې ای د مستح د خولې نه څه ختلي دي. اصل کې خبره منافقینو خوره کړه، هغوی ولا ورکړه، خو د هغه د خوله نه هم یو ټکی وخت. اوهو دا څه چله شو. دا به امام الانبیا ته څومره تکلیف یې رونو چې زما او ستا په ښځه یو انسان الزام ولګوي، زه ورته به څومره خفه یو. د امام الانبیا په بیبي چې الزام ولګي امام الانبیا به څومره خفه یي، څومره به خفه یي. وی کور ته رالم، وی بیمار ومه. وی د دواړو جهانو سردار مبارک به نور کله زما تپوس کو. وی بیمار ومه. وی بس صرف داسې په مزه راته چې تاسو څنګه یې. وی نور یې را باندې پروا نه ساته. وی چې برالم رسول الله مبارک به کور ته راغی، ما سره هغه سلوک نو چې کم مخکې د رسول الله مبارک سلوک. وی د دواړو جهانو سردار مبارک راغی. وی زه ورته راپاڅېدم، ما پې سلام واچو. وی پاک پیغمبر مبارک رانه سلام واغی، جواب یې واغی، داسې په مزه خو مخې رانه واړم. وی زه ورته دې بل طرف ته راتاو شوم. وی د دواړو جهانو سردار مبارک باندې مخامخ شوم. وی بیا مې پې سلام واچو. وی امام الانبیا رانه بیا مخ واړو. وی د سلام جواب یې راکړ. وی هغه چې کم طرف ته یې مخ ور واړو، وی زه هغې طرف ته ورتاو شوم. وی بیا مې پې سلام واچو. وی پاک پیغمبر مبارک رانه بیا مخ واړو. وی ما وی چې یا الله چې مړه وي نو ښه به وي، دا به څه کېږي. په کور کې چې کومه ښځه وه د دواړو جهانو سردار مبارک هغې ته وایي تا په عایشې کې چې تسلي لري. وایي قسم په الله د الله رسوله که ما عایشې کې د کوم رسلي دي، خو عمر یې کم دی. نو بعضې وخت کې چې اوړه واغږي نو سر تې ایر شي، نو سر پې کیني نو چیلې راشي هغه اوړه وخوري. بد دغه ده چې عمر یې کم دی. ما خو اوسه پورې عایشه کې څه لیدلي نه دي. د دواړو جهانو سردار مبارک خفه و. عایشه رضی الله عنها ورته وایي د الله رسوله کور ته لاړه شه. رسول الله مبارک اشارې سره اجازت ورکړه، کور ته رالم. وایي د دواړو جهانو سردار مبارک په مسجد نبوي کې صحابه کرام ناست دي، جاړي انصار ټول صحابه خفه دي. او په مدینه منوره کې خبره داسې منافقانو ولاوا ورکړه چې غږ یې مه کوه. رسول الله مبارک و عایشې رضی الله عنها باندې خلک بد ژونه کول، ډېره هوا ورکړه. صحابه کرام ناست دي. د دواړو جهانو سردار مبارک مسجد نبوي ته راغی، ډېر زیات خفه دی. صحابو ته وایي اشیرو الیه ماله مشوره راکړې، زه څه وکړمه. علي رضی الله عنه ورته وایي د الله رسوله یو ځل مونځ دې کو نو چتا سوټه په پیزار لګېدلې وه، سمدستي جبریل امین راغی نو ستا په پیزار الله سوټه نه ده پرېښې. نو داسې ښځه چې هغې کې څه وي نو هغه به تا سره وه، ته به الله نه خبرولې. عثمان رضی الله عنه ورته وایي ګنده مچ ستا وجود باندې نه دی ناست مچ، نو داسې به څنګه وشي. پاک پیغمبر مبارک ډېر زیات خفه و. وی ما له مشور راکړې څه وکړم. علي رضی الله عنه ورته وایي د الله رسوله عایشې کې خو څه شته دی نه، خو چې ته بیا هم ډېر خفه یې، خیر دی عایشې له طلاق ورکړه ستا دپاره نور ډېرې ښځې. خو چې دا خبره عمر فاروق رضی الله عنه واورېده سمدستي پاڅېد. وی د الله رسوله لا طلاق به نه ورکې. و یو تپوس درنه کوم بس د الله رسوله چې د عایشه تا په نکاح باندې غشته،
نو د دې انتخاب دې په خپله کړی دی او که دې انتخاب تاله بل چا کړی دی د دواړو جهانو سردار مبارک اسمان ته سر کړی چې د عایشه مال الله خوښه کړې ده د دې انتخاب مال الله کړی دی دا مې د الله په اشاره باندې په نکاح غشتې ده عمر فاروق رضی الله عنه توره راوښکله او داسې دی واقع وځلوله د الله رسوله چې رب العالمین تاله د کمې بیبي انتخاب کوي نو هغه چې داسې وي نو د داسې بیبي انتخاب به هیڅ شرع الله تعالی ونه کړي مال اجازت راکا چې د دې منافقانو نه په دې خپله توره باندې دا سرونه داسې وغورځو مخوه پاک پیغمبر مبارک وي دې خبرې سره مې لږ ښه شو عایشه رضی الله عنها وایي د دواړو جهانو سردار مبارک را سره خبرې نه کولې وایي چې کور ته رالم ور مې وډبه ور زنځیر دی وایي مور مې راته ورکولو که خو چې ما د مور مخ ته وکتل نو د مور دا مخ مې لوند دی او دا سترګې تکې سرې دي چې ډېر زیات یې جړلي وایي ما ورته وی چې مورې پلار مې څه شو مور هم را سره خبرې نه کوي وایي مور مې په ژړا شوه د سترګو نه اوښکې را روانې دي هغه خپله مور چې زه ترې پیدا یم هم را سره خبرې نه کوي وایي ما وی چې پلار مې څه شو ابوبکر وایي خبرې را سره نه کوي صرف اشاره یې راته وکړه وایي چې رالم ابوبکر ناست د قرآن حکیم تلاوت ته او داسې د هغه د سترګو نه د اوښکو دا قطار را روان دی چې په یو یو آیات باندې اوښکې راپروزي او جاړي پلار لراله پلار هم خبرې نه کوي وایي ما وی یا الله زنانه چې ساتي نو یا به خاوند ساتي یا به پلار ساتي او یا به مور ساتي ربه ما سره خو خاوند هم خبرې نه کوي ربه ما سره خو مور هم خبرې نه کوي ربه ما سره خو پلار هم خبرې نه کوي زما ساتلو والا چې په دنیا کې څوک د چا ساتلو والا وي الله هغوی خو زه وغورځولم ربه زه کوم خوا لاړه شمه ما سره خپل زوج او خاوند خبرې نه کوي ما سره مور خبرې نه کوي ما سره پلار خبرې نه کوي هغه چې زما ساتلو والا څوک و ربه هغوی خو زه وغورځولم الله زما در نشته الله زه کوم خوا لاړه شمه وی ما وی چې زه ډېره بېسرې یم زه ډېره بېسوکه یم وی د کوټې په ګوټ کې یو مسله پرته وه وی رالم په هغې مسله باندې پرېوتم الله ته په سجده وی ما وی چې یا الله زه بېسوکه یم الله زه بېسرې یم الله ما سره خاوند خبرې نه کوي ما سره مور خبرې نه کوي ما سره پلار خبرې نه کوي الله زه چېرته لاړه شمه الله دوی له منافقانو غوږونه ډک کړي دي الله ته خو دار څه نه خبرې که نه الله زه بېسرې یم الله زه بېسوکه یم ربه زما هېڅوک هم نشته وی په مسله باندې ناست یم جاړم خو ما ته پلار نه رانږدې کېږي ما ته مور نه رانږدې کېږي وی د دواړو جهانو سردار مبارک من کره راغی وی چې څنګه راغی مور مې ورته ورکولو که وی پاک پیغمبر مې مور ته وی چې زما همیره څه شوه وی مور مې ورته وی چې د الله رسوله ستاسو د کور نه راغلې ده په هغې مسله باندې ناسته ده خوراک پاکې نشته نارم ورسره خبرې نه کوي بس الله ته په سجده باندې پرته ده دغه شان دی وی د دواړو جهانو سردار مبارک داسې نیغ نیغ ما ته ګوري څونه مینه ورسره وی چې ما پاک پیغمبر مبارک ته مخ راواړو وی زر یې رانه سترګې واړولې وی بیا ما مخ بل خوا کړې وی بیا د دواړو جهانو سردار مبارک ما ته مخ راواړه وی نیغ نیغ راته ګوري هغه خوږه عایشه د دواړو جهانو د سردار مبارک وی چې ما ورته وکتلې بیا رانه مخ واړه وی ما یې ورځم او دې خپو کې ولرغړمه
او د دې خپو نه لاس تاوم او دې غېږ کې وله پروزم د الله رسوله تا سره خو زما ژوند تېر شو نو ته د منافقانو په خبرو ولې ادبار کې وی ما وی خشته الله ته ناس په سجده باندې مې سر لګولی دی او وی ما وی چې الله په یوسف علیه السلام الزام ولګېده زلیحې په الزام ولګو نو یو ماشوم راکوټې ماشوم هغې سپی الله وکړه او پروردګاره مریم واده نو کړې بغیر خاوند د الله غي لزوی ورکې عیسی علیه السلام چې را روانه وه بني اسرائیل ورته وي دا د کوم ځای نه ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امك بغيه مور دې هم بدکاره نه وه پلار دې هم بدکاره نه واده دې نه دی کړی ماشوم د کمې فاشارت الیه ورته ویې د دې ماشوم نه تپوس وکړې وی ماشوم خبرې نه کوي چې عیسی علیه السلام ته اشاره وکړه هغه وی انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا نو الله د مریم سپی د الله د عیسی علیه السلام ماشوم په باندې وکړه الله نن ستا د په حبیب په محبوب الزام لګېدلې دی ربه بې څوکه بې سرې د الله د هغې سپی وکړه الله تا ته هر څه معلوم دی وی د دواړو جهانو سردار مبارک کېناست او چې کله به رسول الله مبارک باندې وخې راتله نو د هغې به دومره دغه و چې په ژمي کې به په رسول الله مبارک باندې خوله راله وی رسول الله مبارک باندې خولې رالي زه پوه شوم چې وخې پرې راله وی مور مې هم مړه پلار مې هم مړه چې څه به کېږي وی چې کله وی زه ما ته خو ځان معلوم وی چې کله وخې لاړه وی د دواړو جهانو سردار مبارک دا مخ لکه د سپومې په شانتې ځلېده وی ما ته وی چې عایشې د الله په پیغمبر په یوسف علیه السلام الزام ولګېده یو ماشوم یې صفی وکړه د عیسی علیه السلام په مور الزام ولګېده عیسی علیه السلام یې صفی وکړه او عایشې چې په تا منافقان الزام ولګو رب العالمین دې په خپله صفی وکړه الله قرآن کې 13 آیات نازل کړل الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبون للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون الله وی پاکې ښځې به د پاکو خلکو سره وي خرابې به خرابو سړو په نکاح کې راځي رسول الله مبارک پاک ښځه پاکه منافقان چې څه وي الله وی دا د هغې نه پاکه ده اولئک مبرؤون مما یقولون الله وی لهم مغفرة الله وی ما بخلې ده لهم مغفرة ورزق کریم جنت کې به ښایسته رزق هم ورته میلاویږي نو د عایشې رضی الله عنها صفت په قرآن کې چا وکړه رب العالمین وکړه عایشه چې د امام الانبیا محبوبه وه هغه منافقانو نه ده پرېښې نه منافقانو صاحب هغه پرېښې نه ده